سلامونه. زه فیض ظفر د وایس اف امریکا ډیوا لاړه. موږ د نړۍ په بېلابېل هېوادونو کې چېرته چې پښتانه هلته کاروبار کوي، کار روزګار لته دي، د هغې حالاتو نه موږ تاسو خبرو. سعودي عرب چې هلته ډېر زیات پښتانه کار کوي، هغې باندې هم د هغې حالاتو موږ خبر کړي. نن به موږ تاسو د قطر چې هلته هم ډېر زیات پښتانه کار کوي هلته به بوځو. په قطر کې زموږ سره فهد برکت چې هلته انجینیر دی په یوه کمپنۍ کې، د ویډیو لینک په ذریعه باندې زموږ سره دی. د هغه نه به د قطر صورتحال الو. فهد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. فهد صاحب څنګه یې؟ خیر دی، شکر دی، الحمدلله. ستاسو روژې څنګه روانې دي؟ الحمدلله جی، الحمدلله. اول که راته لږ دا ووایي چې قطر خو ډېر وړوکی ملک دی او مالدار ملک دی، نو هلته راته ووایي چې د کرونا کوم وایرس دی دا دغه ته خور شوی دی، څه مړي مړي ته شوي دي، او صورتحال د قطر څه دی؟ جی دلته خو شته افیکټډ خلک پکې ډېر زیات دي. دلته کې دا ده چې د دوی یو ایس او پیز ډېر زیات سخت دي. لکه بهر مارکیټس اوسه پورې چې کوم غټ شاپینګ سینټرز دي هغه ټول بند دي. دلته د مړو تعداد دلته ډېر زیات کم دی. دلته اوسه پورې ټوټل 15 مړي شوي دي. په 15 مړو کې دا ده چې څه قطریان هم شامل دي او څه بهر د کوم نور ملکونو خلک دي هغه هم شامل دي. خو دلته اصل کې دا ده چې حکومت ایس او پیز چې دي په هغې باندې ډېر په سختۍ باندې عمل کېږي، ډېر په سختۍ سره د هغې کوم امپلیمنټیشن چې دی هغه روان دی جي. نو دلته د نور د کومې اسپتال فیسیلیټیز چې شو، میډیکل که څومره فیسیلیټیز دي هغه ډېر زیات ښه دي په بهر خلکو دپاره هم او د قطر د خپل خلکو دپاره هم. تاسو د ایس او پیز خبر وکړه، نو ایس او پیز کې دغه دوسه شامل کړي دي. دویم په څه وخت پس په 2 کاله پس په قطر کې د فوټبال نړیوال کپ کیږي، نو آیا هغه سټیډیمونو یا په هغه هوټلو باندې کار روان دی که کار بند کړی، او کومې ادارې کولاو دي کومې بند دي؟ دو جی په کنسټرکشن سایټ باندې بالکل کار نه دی بند کړی. کنسټرکشن سایټ باندې که چېرته یو 2-3 سایټس بند دي، هغه هم څه د یو 2-3 کیسز د وجې، نور کنسټرکشن د دو فل روان دی. ځکه چې دلته تاسو ته څنګه تاسو ډېره صحیح خبره وکړه چې په 2022 کې دا ورلډ کپ روان دی او هغې ته لږ ټایم پاتې دی. نو دلته دا ریزیډنشل کم بلډینګس چې دي، کم هوټلز چې دي، کم سټیډیمز چې روان دي، ټول غټ پروجیکټ چې دوی د ورلډ کپ دپاره کم دی. نو د قطر ریل، قطر میټرو چې دی هغه د ورلډ کپ دپاره دوی دغه کړو، هغه هم شروع شو. نو لیبر سټیډیمز دا د دوی د کاروبار په قطر کې دا ښه روان دی، دا بند شوی نه دی. ایس او پیز فالو کېږي، هغه حکومت هم امپلیمنټ کوي او کوم کمپنیانې چې دي هغه هم امپلیمنټ کوي. نو هغې باندې هېڅ دومره غټ اثر نه دی پرېوتی. د هغې ښه وجه دا ده، ښه خبره دا ده چې لیبر له اوسه پورې دلته الحمدلله په جاب باندې دي. ما نن اخبار کې کتل چې کم سړی ماسک یا تربوزک نه یې اچولی، نو 3 کاله قید اعلان یې کړی دی د قطر حکومت. دا خبره صحیح ده؟ بالکل جی، په دې کې 2 لکه ریاله جرمانه ده، فاین دی، او 3 دغه قید دی. او دا دلته داسې خبره ده چې دلته کوم قانون امپلیمنټ شي نو هغه بیا دو فالو کوي، داسې نه چې بس صرف اعلان وشي. نو دلته ضرور په هغه ده چې کوم پولیس دي دا ټول ګرځي سټریټس باندې او مارکیټس باندې، او دا ډېر په سختۍ باندې فالو کوي. فات خان دا راته ووایي چې تاسو یې غټ مارکیټونه مال چې کوم دي هغه بند دي، نو د خوراک دپاره خلک چېرته ځي سټورونه کولاو دي. دویم راته دا ووایي چې د عام خلکو ګاډي او بیا پبلیک ترانسپورټ، بسونه، ټیکسیانې، دوی ته اجازه شته ګرځېدو وغیره؟ جی شاپینګ د کوم مارکیټ چې ما وایي چې دې کې دا غټ شاپینګ مالز بند دي، کوم کې چې د کپړو یا د واچز وغیره د کوم کاسمیټکس شاپ چې دي، نور د خوراک دکانونه چې دي هغه کولاو دي. د کوم د ضرورت دپاره چې کوم سامان په مالز کې ملاویږي، دا واړه مالز هغه هم کولاو دي. د هغه هم ایس او پیز او خپل ټایمینګ دی چې سهار 9 3 بجو پورې کولاوي، او هغه هم یو کس پرېږدي، د یو فیملي نه، لکه پوره فیملي نه پرېږدي. بل ټرانسپورټ کې جی بسیز بند دي مکمل، او ټیکسیان کولاو دي، خو د هغې هم خپل ایس او پیز دي چې په یو ټیکسي کې 2 کسانو نه سوا کسان نه پرېږدي. نور پبلیک ټرانسپورټ او دا چې دی دا ښه چلیږي، خو هم هغه ایس او پیز چې که د کور ګاډي که د افیس ګاډي باقي 2 کسانو نه سوا نه پرېږدي. فات خان د قطر د یو ویب سایټ د شپېنرو تر مخې په قطر کې د 1 لاک نه زیات پاکستانیان دي
چې هغه هلته کار روزګار کوي. بل په قطر کې د ټکسیانو اکثر ډرایوران چې دي پښتانه دي، نو دا راته ووایي چې دلته چې کوم پښتانه دي او د ټکسیانو SOPs دي یا بد دي یا د بسونو ډرایوران دي، نو د هغو ژوند څنګه تېرېږي؟ دې کې چې د ټکسیانو ستاسو خبره بالکل صحیح ده. د ټکسیانو ډرایوران ډېر زیات پښتانه دي. د ټکسیانو د چې دی نو هغه روان دي، د هغو ژوند دومره نه دی متاثره شوی، خو ټولونه چې لکه داسې ډېر ډرایوران دي چې هغو ځانه دا ټینکرې چلوي، څوک د ټرکونه چلوي، نو د هغو لږ په هغه کې لږ فرق راغلی دی. نو دلته چې د پښتنو دا کوم غټه مسله ده هغه صرف دغه ده چې د هغو خپل وطن ته واپس تلل غواړي، ځکه چې دلته یې کاروبار ختم شوی دی، دلته اوس د خوراک د رنټ پیسې نه، نو هغو غواړي چې موږ اوس واپس خپل ملک ته لاړ شو. نو او دلته پښتنو ته چې کومه غټه مسله ده، باقي یو غټه مسله دغه ده، نو داسې خاص د راشن یا دا مسله هغو ته نشته دی. فاتحه ستاسو خو هلته کور دی، ماشومان در سره دي، خو داسې د پښتنو دیرې چې ستاسو خوښ شي، تاسو په خامخا هغو خوا راځئ. د دیرې حلقه راته ووایي چې په دیره کې چې کوم کسان پاتې کېږي، انډیوالي کوي، نو د هغو څه پوزیشن دی؟ د دیرې د کسانو خو ډېره ټولنه غټه مسله دغه ده چې هغو ته د دغه تیرو کرایه د ځینو تیرو خدای چې هغو ډېر کسان پکې هغو ته د کرایې مسله دي، خو د راشن مسله هغه د پاکستان امبیسي او د قطر ګورنمنټ دواړه، خو د پاکستان امبیسي خاص طور پر هغو دې کسانو ته راشن ورکوي ښه باقاعده طور باندې. اوس هم هغو د اختر دپاره اعلان کړی دی چې موږ تاسو ته راشن درکوو، تاسو خپل ځان رجسټر کړئ موږ سره. خو هغو هم دغه ده چې په دغه تیرو کې ډېر خلک داسې دي چې هغه مزدور طبقه ده، هغو په کمپنیانو کې کار نه کوي، هغو ځانه آزاد ویزه باندې کار کوي. نو هغه آزاد ویزه باندې چې کوم کار کوي، د هغو کار متاثره شوی دی، نو هغو غواړي چې موږ خپل ملک ته واپس لاړ شو. نو هغو ته صرف دغه یو ستونزه رامخته شوې ده، نور هغو ته هېڅ خاص ستونزه نشته دي. فحتی دا راته ووایي چې د قطر د یو سیلګرۍ ملک هم دی، د ټوریزم دوخه کړی، نو آیا چې د بهر ملکونو نه سیلانیان اوس قطر ته راځي او که نه راځي؟ جی دا د ډېر امپورټنټ خبره ده. قطر چې ده نو د څو ملکونو دپاره پکې پاکستان هم شامل دی. د خپل ویزه چې ده د اون ارایول فري کړي، مطلب هر یو کس په راتلی شو اون ارایول ویزه به ورته لګېده. او بل دا چې دا خو هب دی او د کوم یورپ ته چې فلایټ ځي، هغه به کسان هم په دې قطر باندې راتلل، هغه ډېر زیات متاثره شوي دي. په دې کې چې کوم د قطر خپله بله انډسټري متاثره شوې ده، هغه د قطر ایرلاین دی. قطر ایرویز چې هغه د ټاپ ایرلاین دی د دنیا، نو هغه بالکل تقریبا چې ګراونډډ شوی دی. نو د دغه ټوریزم باندې او په قطر ایرلاین په فلایټس باندې، په قطر ایرلاین انډسټري باندې ډېر غټ اثر بېشکه چې پرېوتی دی. هلته راته فاتح خان چې ته دغلته په کمپنۍ کې جاب کې انجینیر، نو هغه کمپنۍ کولاوه ده او هلته تاسو ځئ، نو او په څه SOPs باندې تاسو د کور نه ځئ، هلته جاب څنګه کوئ، بیا واپس څنګه راځئ؟ جی بالکل هغه کمپنۍ کولاوه ده او داسې زموږ د کمپنۍ په شان نور ټولې کمپنیانې هم کولاو دي. او SOPs دغه دي چې دا کله په ګیټ انټري کوي، نو د هغې لپاره هینډ سینیټایز کېږي، باډي سینیټایز کېږي، بیا دا ماسک او گلوز دا ضروري دي، دستانې او ماسک دا ضروري دي، دا به اچي. او بیا هلته چې کوم سوشل ډسټنس دی، د هغې هم ډېر زیات خیال ساتلی کېږي. نو په دې SOPs باندې روان دي او د دې ډیلي مطلب روټین باندې ډېرې چیک اپ کېږي. کمپنیانې خپل هم امپلیمنټیشن کوي او ګورنمنټ چارواکي چې کوم دي، نو هغه هم د دې ډېر سخت چیک اپ کوي، او چې څوک نه فالو کوي بیا سختې جرمانې په هغو لګي. فاتح خان دا راته اخري کې ووایئ که ستاسو دا اواز څوک اوري یا تاسو دا ویډیو ګوري، ستاسو پاکستان امبیسي سره هم د هغو سره ښه تعلق دی، نو که په قطر کې چېرته داسې پاکستانیان وي چې هغه واپس خپل وطن ته راتلل غواړي، نو هغو څه طریقه اختیار کړي؟ جی بالکل هغه د امبیسي سره رجسټر کول دي، ځکه چې امبیسي په خپل افیشل ویب سایټس باندې مو دلته د پاکستان یو ډېره غټه کمیونټي ده، هغه هم ډېر اویرنس په دې باره کې ورکوي خلکو له چې تاسو د پاکستان امبیسي سره ځان رجسټر کړئ. هم دغه یو پروسس دی چې د پاکستان امبیسي سره به ځان رجسټر کړئ، چې هغه چاهې په قطر ایرویز کې ځي او که په PIA کې ځي، هلته رجسټریشن لازمي دی. بیا هغه هلته د هغه ایشو کوي ټیکټ، او د امبیسي په تھرو باندې ځي، د امبیسي نه بغیر دوی نشي تللی. فاتح خان خپل ډېر زیات خیال ساتئ او د وایس اف امریکا ډیو سره دغه خبرو ډېره مننه. ډېره مننه.